قومی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین جناب آفتاب احمد خان شیرپور سے، صوبائی چیئرمین جناب سکندر ایاد خان شیرپور سے، پی کے 56 سابقہ چیئرمین جاوید خان، پی کے 57 سابقہ چیئرمین یحییٰ جان سے، ورسر راغلی چارسدی چیئرمین قیصر جمال اشنغری سے، او ورسر راغلی ډیر عزتمن مېلمانه او زما د دې علاقې او د خوږه علاقو نه راغلي ډېر عزتمندو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. ملګرو داسې منتخب کول پکار دي چې هغه کار کولی شي. په مخکینی وخت کې زموږ په دې علاقه باندې داسې مشران منتخب شوي چې هغوی د سره په اسمبلی کې د خپلې علاقې خبره هم نه ده کړې. زموږ په ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کې دا صلاحیت دی چې دا د تاسو ته ظاهره شوه چې نه MNA نه څوک MP او بیا هم د 2018 نه چې کوم د سوی ګیس منظوري هغه کړې وي هغه د اوسه پورې پرتې وي چا ولې ګوتې هم نه وړې او هغه اوس راویستلې او په دې علاقه کې ګیس شروع شو بلکې په ټوله انعتیس کې چې د مداګیر شروع شو او لګیا د تاسو په کونی نه مرګورو مخکم چې قومي وطن پارټي جناب ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کوم کارونه کړی دي که د سکولونو په مد کې نو زه د تخیم که تاسو ته نه معلوم د ګلاب کلي سکول، انځرګل ماما سکول، د مخد کلي سکول، د سبحان د کلي سکول، د جولاګانو کلي سکول، د ارچن د جوړ دغه سکولونه دا ټول چې کوم دي د سکولونو په مد کې دلته داسې کلی نه دی پاتې چې په هغې کې هغه سکول نه دی جوړ کړی یا به چا مطالبه نه کړې. د بجلۍ په مد کې داسې یو کلی نه دی پرېښی چې په هغې کې بجلي نه ده لګېدلې. بجلي لګېدل داسې نه چې فرض کړئ یو 25 ترانسفارمر یې راوړی ستنې پرېښې جوړې دی روغ لینونه شوي دي 15 دېرش ستنې چې کومې دي نو دا لګېدلې دي. زه په دعوې سره راځم ما ته دې څوک وښیي چې شیرپور خان نه یو کلی پاتې چې په هغې کې بجلي نه ده لګېدلې. مرګور اواز مختصر کوي د ګیس خبره ده تاسو ته ښکاره شوه چې زمونږ په مشر کې صلاحیت شته د اسمان نه را پیدا کړو خو ګیس یې تاسو لرې کلي ته راوړو تاسو ته لګیا دی شروع اوس زه